زمارونو علماء بیا د احادیث علماء دا د الله په نظر کې د لوړې درجې خاوندان دي. دا هغه خلق دی چاته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو ځایونو کې دعاګانې کړې دي. یو موقع کې فرمایي اللهم ارحم خلفائي، یا الله زما په خلفاو رحم وکړي. صحابه تپوس کوي ومن خلفاؤک یا رسول الله، الله رسول استا خلیفګان څوک دي؟ نو فرمایي الذین یروون احادیث و سنتي ويعلمونها الناس، څوک چې زما د احادیثو درس ته ناست دي او زما په حدیثو خلق پوهیږي. یعنی علما د حدیث رسول الله مبارک خپل جانشینان او خپل خلفا جوړ کړي دي. حافظ ابن حجر لیکلی دي چې دا علماو ته امیر المؤمنین فی الحدیث وی، د دې خلفاو لفظ نه دا لفظ وته دی. زه به یو مثال صرف درکم. زمونږ په دې ائمو کې حضرت امام مالک رحمت الله علیه محدث فقیه مجتهد مو تا خپلو شیوخو د اصحاب الرأی او د اصحاب الحدیث فرق کړي. څوک یې په اصحاب الحدیث کې شماري او څوک یې په اصحاب الرأی کې شماري. دواړه خدمات الله د ده نه اغوښتي دي او زندګي ټوله د مدینې منورې په ځمکه تېره شوې ده، ټوله زندګي اخیري. او مدینه شریفه د آدابو چې کوم رعایت د کړی دی دا یو مثالي دی. دی په مدینه شریفه کې په مرکب په سورلی نه دی ګرځېدلی. چا ورته وی په سورلی ته ولې په مدینه کې نه ګرځې؟ وی کومه خاوره کې چې رسول الله مبارک لاندې پروت دی مالک به په هغې کې په سورلی نه ګرځي. د خپو د ګرځېدو مخلص من استلابودي ده، ضرور به ګرځم په سورلی به نه ګرځم. او الله هغه مبارک حیثیت دله ورکړی احادیثو سره شغف چې د ده کمو یو وین دی ساتلی و هغې ته یې وی چې څوک د یو مسلې تپوس وکړي ما ته وایه زر به روځم، او که څوک د حدیثو طلب له راغله نو دا کېنوه. مسلې تپوس ته به څوک راغلل هغې به اطلاع ورکړه دی به زر راووت. او چې د حدیثو طلب له به طالبان راغلل به کېنول نو ده به بیا غسل به وکړو، خشته جامې به یې واچولې. د ده دا رایه وه چې جامه هر څومره قیمتي وي نو په هغې کې اسراف او تبذیر نشته. د الله د نعمتونو شکریه دا ده چې خدای یو نعمت درکړو ته د هغې نه فایده والې. دا د خپل سوچ اعلی جوړه به یې واچوله، پټکې به یې ووو، خوشبو به یې ولګول او یو شان سره به درس حدیث ته روان شو. نو چا چې تپوس وکړه حضرت چې څوک د فقه مسلې له راځي دا تکلفات نه کوي، او چې څوک د رسول الله مبارک احادیثو له راشي راځي دومره تکلفات کوي. او ورته څه وایي؟ وایي چې د رسول الله مبارک د حدیثو درس ته ځم او ما غسل نه کړی او ما قیمتي جامې نه یې چولې، ما خوشبو نه لګولې، ما پټکې نه په سر کړې، ما ته د رسول الله مبارک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي. درس حدیث ته به کوم ځای ناستو چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود ناستو، عبدالله ابن مسعود به کوم ځای ناستو چې کوم ځای به نبی علیه السلام اعتکاف ته ناستو اسطوانة السریر سره فی روضة من ریاض الجنه. یو ځل د حدیثو درس ته ناست دی، یو سړی راغی، راتلو سړی د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل او امام مالک له ځان راورساو. حالانکه که تاسو تاریخ وکت زمونږ د ائمه او حضراتو د محدثینو بیا بالخصوص د امام مالک د هغې مجلس ته حدیثو به بل شان و، چا به سر نه پورته کو کأن علی رؤوسهم الطیور، لکه په سر چې مارغه ناستي. ډېر احترام سره به خلک ناستو. مجلس د علم به د وقار او د متانت مجلس به و. سړی راغی د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل، مخکې راغی. خلک هم حیران دي چې دا څه کوي. امام مالک ته وی دا درس ته بند که پې بند یې کړو. وی را پاسېد ورته، وی لږ راغاړه وځه. ورغاړه وته، وی لږ اجازت راکړه دا تندی دې ښکلوم، دلته یې ښکل کړه. امام مالک صاحب ورته وی برګري وی چې دا غلطي دې وکړه یو څو دا ولې؟ یو خو دې د حدیثو درس په ما بند کړ. حدیثو درس زمونږ محدثین کې لګي، هر څوک چې راشي خپل درس جاري ساتي. دویم دې د خلکو په اوږو قدم راواړه او تخطي علی رقاب الناس. خو په ترمذي کې حدیث راغلی دی که نه؟ تاسو به ویلی من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الی جهنم. دا دې ګناه وګټله.
دریم د زه ځان ته راغاړه باسلم څه چل شوی دی په تندي دې ښکل کړم ولې سړی ورته وي صاحب دا غلطۍ مې وکړې خو د یو حرس ته لاس بېګا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید دلته تشریف فرما دي ملګري ورسره دي زه ورغلم ودرېدم دې کې اواز وکوي مالک ته اواز کې مالک ابن انس ته وی تا ته چا وی چې رسول الله مبارک دی غواړي هغې وی څه کوي وی ستا ګدی ناست دی درس حدیث ته وی اواز کوي ورته وی ته چې رالې ترعد فرای څوک دا ولیدي داسې رپېدل وی رسول الله مبارک درته فرمایي مه یریږه او ځان ته یې راته رغاړه بسې او په دا تندي ښکل کړئ ګوره قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهري د علم په قدر رسول الله مبارک پوهېږي دغه علما چې دا نن پټکي تړي او په عرف کې دي ته نن فارغ التحصیل وي دی بچي ته حالانکه فراغت نشته دا د پیغمبر مشن دی لاس کې نیسي نن د رسول الله مبارک مقصد څه دی قرآن و سنت امت ته رسول علم و حکمت رسول قرآن و حکمت رسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک هغه مشن نن مولا په لاس کې نیولې نن د باطل مقابله علما کوي امام بخاری کتاب الرد علی الجهمی آخر کې ولې راوړي اول کتاب الایمان کې ولې نظام کوي هم د عقاید و معتقداتو کتاب دی دا هم دی امام بخاری ته بیداری چې فرق و باطلو ته به ډټ کر ولاړې مضبوط به ولاړې فرق باطلو ته او کومو خلکو چې د باطل و فرق و مقابله کړې ده هغې میدان ګټلی دی چا چې نه ده کړې میدان یې بایللی دی بخارا زمونږ نه تللی ده سمرقند زمونږ نه تللی دی تاشقند زمونږ نه تللی دی ما دا وطنونه کتلي زه تللی یم ورته امام بخاري قبر لم تللی ما بخارا ته تلیم خلک وایي دا پلانکې کلي چوټا بخارا ما په خپله بخارا لیدلې ده د مدرسو جال دی پکې جال په بخارا کې دومره مدرسې دي زه ستړی شم باقي ما یې نشم تللی ګرځېدی نه شم کوڅه په کوڅه دلته مدرسه هلته مدرسه هلته مدرسه هلته مدرسه لیکن دا مدرسې اوس څه شی دی اوس مدرسې نه دي اوس په هغه درسګاهونو کې چې د نن نه 700-800 سال مخکې پکې د رسول الله مبارک احادیث ښودلې کېدل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا نن هغې کې شرابونه خرڅېږي نن په هغه درسګاهونو کې جینکۍ کټ آستین سره لاس ناستې دي انټیک دا زوړ سامان خرڅوي انګریزان پکې ګرځي شراب کھلو اجازت ته صرف دومره ده چې د څکلو مخصوص دی د ارض بنس کې یو کمره به مخامخ به پټه نیل ته اسکا هغه کې هغه شی دی دومره مدرسې ټولې بند دي د امام بخاري چې کوم کور کې پیدا دی رکوټې کور مدرسه د جلنده لګېدلې طالب پکې نشته ولې علماو د دین دفاع پرېښوده چې د باطل جال په سر سور شو باطل سرمرګري شو بس خبره خلاصه شو اندلس صفت تاسو اورېد د اندلس بیان تاسو اوس اورېد نن بیا هم زه تاسو ته بیا هم وایم حضرت صاحب تاسو ته اشاره درکړه نن په 8 مارچ بیا ښځې روزي او میرا جسم اور میری مرضی او زمونږ انکر پرسران ولا تعویلات کوي ټیک وایي که نه لکه دا یو سړي چې خپل وجود یې نو د هغه خپله مرضي وي که نه هغوی څه مقصد تاسو وګورئ د هغوی کتبې وګورئ او زما وجود زما مرضي ده که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه بچې راوړم دا د هغوی وینا ده زه د خپل خاوند نه بچې راوړم که د بل نه راوړم ستا په ما څه ملا صاحب که زه بربنډه ګرځم زما وجود دی زما مرضي ده ستا په ما څه که زه هر ځای شپه کوم ستا په ما څه دا د هغې یو سوچ دی یو فکر دی او نن دا فکر مسلط کوي دا بربنډتوب او عریانیت زمونږ په دې بچو مسلط کوي مونږ دلته علما لګیا دي مدرسة البنات جوړوي چې د جنکو حیا محفوظه شي د جنکو عزت محفوظ شي ما نه یو ځل چا تپوس وکړ ما یو دوست دی وی په دې نیټ باندې یو سوال راغلی دی او جواب غواړي خو ډېر لنډې جواب او جامع معنی غواړي مې څه وایي وی چیرې مدرسة البنات څه مقصد دی دا یو جواب چا غوښتی دی وی انعام به ورکوم خو جواب خو ډېر اوږد دی مدرسة البنات د هغې مقاصد خو معلوم دي کتابونه پې لیکلی کېږي خو چې ټولو کې راکوټې او لنډې جوابي هغه له انعام ورکوي نو ما ته یو 2-3 ورځې سوچ پې وکړه خو ما له یو جواب پیدا کړه انعام مې وګټه
ما ورته وی اوس نه واوره مې د مدرسة البنات مقصد دا دی چې په دې خپلو جینکو خویندو لوڼو کې موږ د حضرت عایشې نقش ووینو د حضرت فاطمې جلک پکې ووینو دا مقصد دی بیا څو ورځې پس ما ته ټلیفون وکړو انعام مې وګټه وی جامې هم او رکوټې هم مې ظالم بچیه غوټ نیم خو پکې درسره زما کېږي زه خو مې ستا مبارک شم نن دا زهر خورېږي الحمدلله علما لګیا دي بخصوص علماء دیوبند لګیا دي او محنت لګیا دي الحمدلله او دا باطل خلق چې څومره دي د غلطو انجیوس په شکل کې چې څومره خواره دي او زما د دې خشته ښکلې جینکو نه زما د دې لوڼو خویندو نه چې دي دا کم حیا او دا کم غیرت للکول غواړي انشاءالله دې مشن کې قطعا کامیاب به نشي نه پرېږدو علماء دیوبند موجود دی الحمدلله دا ماکوان نه دي یو ماکو ملا دی او یو نر ملا دی د آیین په دایره کې دننه د قانون په دایره کې دننه د پاکستان د آیین په دایره کې دننه مونږ به آګاهي مهم کوو خلک به پوهیو او مونږ به کوشش کوو چې زما دا لور مانه بربنډه نه شي زما دا خور مانه بربنډه نه شي ښځو له حقوق نه دي ورکړی ښځو له څه حقوق نور ورکړو ته خو به جمدی خښولې مردارې تا له خو یې میراث کیسه نه درکوله تا چې به خاوند مړ شو سخا کوټه کې به پرته وي یو کال به د عدت تېر او سخا جامو کې ډوډۍ به لرې دی نه درغورځوله تا باندې خو به شرمېدل ستا جهیز نو ستا مهر نو تا له شریعت دومره لوی حق درکړه چې داسې حق شریعت چې ښځو له څه ورکړي د کور سردار یې ته جوړه کړی ښځو له حق غواړي حق دا دی چې ساین بورډ باندې دې تصویر ولګوه او د کېړو پرچار پې کوه د هغې شهرت تشهیر کوه د کارخانې د مصنوعاتو تشهیر دپاره چا د چشمې په سترګو کړي چشمې پې خرڅوي او چا ته کېړی په خپو کړی دي او چا ته پتلون په اغوستی دی هغه خرڅی د ښځې وجود د هغې دپاره استعمال نه 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 ښځه ډېر مقدس شی دی رسول الله مبارک وي الجنة تحت اقدام الامهات تحت الاباء نه دی ویل په ښځو د جنت کې یو لور پیدا شو تربیت وکړه الله به جنت ورکوي پالک یې نه دی ویل ښځه خو ډېر مقدس شی دی موږ له حق نشته حق څه دله درکړو جامې دله کښېنه کور ښه په اطمینان چې ته په حق پوه شي چې تا له خاوند حق درکوي که نه درکوي جامې دله خاوند راوړي ډوډۍ دله خاوند راوړي سار غریب مزدورکار وځي او غرمه 12 بجې د ګوډ چارې نه راشي خولې ته بیږي ښځې له را پیدا کوه سار دکان لوځي ماسخوتن راځه ښځې له را پیدا کوه سار نوکری لوځي ماسخوتن راځه تاجر راځه او ښځې له را پیدا کوه په غاښ د دړني کې موټر کې ځغلولې په خېټه یې دړني راغلي چې ډاکټر یې ځغلولې غم خادی کې په منډه بوځي موږ څه حق ورکړو دغه وله موږ حق ورکړی مولانا بجلیګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه وی ښځو له موږ ټول حقونه ورکړي صرف یو یې پاتې دی او هغه یو حق یې دا دی چې د بالا مړی په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا راباندې راسوره شي او زه یې وګرځم نور خو موږ هر څه ورکړي موږ خو یې غرق او تباه کړو نور څنګه حق ورکړو سار نه ماسخوتنه پورې منډې دی او ښځې له راوړه د سړي چې وادي یو جوړه جامې زما وادو زما یو جوړه وه هغه زما د واده د مخکې ورځه مو د واده مو د ولیمې مو ټوله وه او د ښځې به چېرته لرې رشته دارانو کې وادي لرې چېرته دوربین کې او سړي ته چا وی دا رې سر وي دا مې خپل دی وی دا رې څنګه خپل دی ویره د توت ته زمونږ توری ختلې ده دومره لرې واده به یې 15 شپېته جوړې به دا مې د پالنګ ده او دا د ولیمې ده او دا د نکریزو ده دا د واده د شپې ده او دا د خپېرتې ده او دا د خپې تنګې ده ښځو سره څوک نو حق مونږ ورکړی دی مونږ نه شریعت ورکړی دی کمه کیله چې په پوستکي کې بند دی محفوظه پرتی او چې پوستکي رېته لرکه ماشي پې بنګېږي څښابی کمه مالته او کم کینو کم سیب چې پوستکي کې دن نه محفوظ به خوشبویي به کوي او چې پوستکي رېته لرکه بدبویي به کوي مونږ وایو ای ښځو ای لوڼو د بیبي فاطمې نقش د حضرت عایشې صدیقې نقش خپل کې یو ځل سوات ته تللی وم یو څو کاله مخکې یو مولانا صاحب بیان کو وخت هم ختم دی
یو مولانا صاحب بیان کو دا انجیوز چې راخواره شو دا امن راغې په سوات کې نو یو انجیوز والا ښځه و دا کټ آستین والے کمیس دی چولی و پتلون متلونه ساخې ماخې ښکاري بوډۍ ناسته وه هغې سبزي پرې کوله زمیندارو کور و داسې غوا په موږي تړلې وه دا جیوز والا چې راله بوډۍ ته وایي دا څه کې یو سبزي پرې کوم وی په دې څه کې وی دا په پخه کو خورو به که نه خاوند به مې خوري بچي او مونږ جینۍ ورته هسې افسوس اوهو تا و دې غوا کې څه فرق دی دا غوا له دې خاوند ګیا راوړي او پیتې اخلي او تا له هم شیزونه راوړي او فایده در نه اخلي نه غوا بار دنیا ولیده او نه تا بار دنیا ولیده تم په دې کور کې به زړه شمله به شي غوا په دې کور کې زړه به شمله به شي نیکبخت بار ابشارونه دي او بار خشته خشته بازارونه دي چکر یې ولګوه ازادي ده بار روزه تا غوا کې څه فرق دی دې کې د کور والا خره را دننه شوه بوډۍ ورته وایي بوډۍ وایي تا و د خره کې څه فرق دا خره هم ټوله ورځ بارګر دی هر ځای چې شپه وکړه او تم بارګر دی چې کم ځای کې دې شپه وکړه دا هم په ډېرانونو تم په ډېرانونو د دې غاړه کې په پړی نشته او ستا غاړه کې پړی نشته بس وتښتېدې زه خوارې وایي زما وروڼو وایي ملا مونږ باندې پړونې راکوي ملا نه ورکوي ملا صرف د الله او د رسول خبره اورئ یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن قرآن یو پکې وی پرونه بلو ما ته وی وی هغه انګر پرسن سره لګیاو وی مونږ زمونږ په خپلو لوڼو اعتماد دی چې دا پاکي دي زمونږ په خپلو لوڼو اعتماد دی چې پاکي تاسو ته تپوس کوم صحابیاتو نه پاکې ښځې وي امهات المؤمنین نه پاکې وي الله اکبر الطیبات للطیبین بی بی عائشې نه پاکه وه قرآن یې د پاکوالي ګوی کوي هغې پاکو ښځو ته چې د رسول الله مبارک پې مضبوط اعتماد و هغه پاکې ښځې چې د رب العالمین په اعتماد و هغې ته وایي پرده وکئ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن زما په لوڼو خویندو اعتماد دی خو په شیطان مې اعتماد نشته لوڼو خویندو اعتماد دی خو وی که حسن بصری او رابعه بصریه شي او دواړه کېناستل او میانځ کې قرآن هم پروت دی درېیم به شیطاني زما وروڼو علما کرام د اسلام د شریعت د سنتو دایره کې دننه دین دعوت تاسو خپل استاد ته وګورئ دی چې څنګه دعوت چلی دغه دعوت تصنیف تالیف تقریر تحریر سره دعوت آگاهی مهم د دستور او د آیین لاندې خپل هلې ځلې د اسلام دپاره استعمالول او د باطل فرقو مقابله کول دا زموږ مشن دا به کوو انشاءالله العزیز دې سره به ملک هم بچي دې سره به زموږ ادارې مضبوطي دې سره زموږ بلک به مضبوطي انشاءالله العزیز دې سره به وحدت د امت هم راځي د مودي به څه مجال چې په پاکستان به حمله وکړي ناسونته سړی په پاکستان حمله نشي کولی انشاءالله ظلم بیل کوي هلته په مسلمانانو خدای دې هلاک او تباه کړي بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې امام مالک صاحب یې ښکل کړه را تر غاړې باسو په تندي ښکل کړ رسول الله مبارک عام سړی سردار ملک خان نه ښکلی پته ده چې دا زما وارث دی زما مشن دی چلی دی به ښکلو امام مالک ورته څه وایي وی صاحب دغه خوب مې ولیدو نو ما د حرص وکړه چې هسې نه بل چا دا خوب لیدي بل څوک رانه مخکې نه شي ځکه مې دا غلطۍ وکړې حضرت امام مالک ورته فرمایي وی بچی چې تا دا خبره وکړو زما هم ووره وی د کله نه چې د رسول الله مبارک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوی حدیث د رسول الله چې څوک لولئ څوک یې زده کوي څوک یې تشریحات کوي څوک یې خدمت کوي او اخلاص پکې وي نیت یې درستی انشاءالله دا د پیغمبر سوچه وارث دی دا خلیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی طالبانو تاسو فارغ شوئ د یو غټې مدرسې نه فارغ شوئ دا هغه مدرسه ده چې په دې مدرسه د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه او د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه څادر د پاسه پروت دی نو دې کې تاسو در سبقونه وي انشاءالله اوس تاسو ته دا پټکې په سر شو دا به امت ته دا دین رسول غواړي په سوچه طریقه په هغه طریقه چې تاسو د څنګه استادانو راورسو او بل دا یو مهرباني کوئ
په دې وطن کې په دې ملک کې په دې وړو وړو خبرو کې یو بل سره الجاوېدل او پټې پټې خبرو باندې یو بل ته د کفر نسبت کول دې نه ځان ساتئ. یو قوت شي چې ستاسو قوت یو اتحاد نو قوت بم تقسیم نی دا به مضبوط وي. الله پاک دې دارالعلوم جامعه ابو هریره لا ډېره ترقي او برکتونه ورکړي او د حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب زیده مجدهم د هغې د بچو د ټولو استادانو د الله پاک مزید توفیق نصیب وګرځولی کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو ځل درود شریف ووایو.